شوي دي. په دې رواجونو باندې درته یو دوه درې مثالونه وایم او دا درته ځکه وایم چې کیدای شي د بعضې خلک پکې د لمانځه نه وروسته ما ته کنځلې مو وکړي چې دې مولا نن دا سوتې به ورته ویلې ویې وایه ما ته به څه ووایه که تنخوا راکوئ هغه راته ان طرف بېرته جب کې واچوي او که بل ورته لمانځله نه راځي مه راځه بل به راشي. یو خبره ته کوم د چا د لور د مهر چې دا په سرو باندې تلي که نه په سرو باندې دونه تولی شوي دونه تولی شوي د ده نه غټ بې غیرته بل نه دا که ملا دی که امي دی که تعلیم یافته دی او که بې تعلیمه دی د ده نه غټ بې غیرته نشته. دی د خپلې لور قیمت یې له په سرو ډېروي او په سرو باندې کموي. نن ما پسې یو کشر راغی د خپل واده د انتظام دپاره قدرتي ما له موضوع دپاره برابر شو. ولې واده نه کوې؟ 3-4 کاله وشو سرو پیسې مې نه دي برابر کړي. څونه دې برابر کړي؟ دونه مې برابر کړي. ښه نو چې دا به ته برابرې پردی کور دې وران کړو نو دا چې کوم سړی داسې کار کوي که نه د خپلې لور عزت او غیرت دا په څه برابروي؟ په څه قیمتي کوي؟ د خاوند نه ډېر مهر پې وتړه. نو د ټولو نه اول پلارانو ته وایم دا رواج ختم کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله یوه زنانه راله دې ته سوچ کوئ ښه کله چې د اسلام په اصولو عمل شروع شي دې ته ګورئ. یو زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بالغه ښځه یم خاوند مې نشته په دې وخت کې او زه د نکاح قابل یم زما چې څوک نکاح ته زما تیاري زه ورسره نکاح کوم. اوس دا ووایه چې دونه زړه څوک کولی شي زموږ په دې ناستو خلکو کې څوک د لور نشي کولی خپل نفس به سړی څنګه پیش کړي. او زمونږ خو بدنصیبي دا ده چې کله یو سړی تا ته ووایي چې زه ستا دې زوی له خپله لور در کوم نو موږ وایي دا به چېرته ګوړه به یا به شلی یا به چې کوم دی ناقابلی نو لهذا اوس خو به دا نه کوې. نو دې وجه نه سړی زړه کې غواړي چې د دې سړی رشته وکړم خو چاته ویلی نه شي. په دې وجه باندې دا یو خبره یاد وساتئ پلارانو ته وایم چې د لوڼو په دې ګناهونو کې بیا ټول پلاران پکې اخته دي نو لہذا لور په دې باندې مه درنوئ. زوی دپاره یاره چې زما د ارمان مې دا مې اولنی زوی دی ښه سم واده وله کوم سم واده وله کوې نو څه چل کوې ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جنۍ څه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې کوم دی نو نکاح کوم چا سره څوک ما ته تیاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ نه کو او د هغه زنانه به دا فکر و چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به اوس چاته ووایي چې ته ورسره نکاح وکړه. نو چې هغه تیار نشو څوک یو تن پاشېدو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه ورسره نکاح ته تیار یم زه ورسره نکاح ته